پیدل خو نشي تللی که نه نږدې صحیح ده. عن أبي صالح الزياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن جاع من شيء سواقي كان يوما فاجتنب المحارم ولم يأكل مال المسلمين تدادي محركم حرام شي نغنى زون وساتي لك غيبات شو سيدة أفعال محرمة ونمردي ولم يأكل مال المسلمين باطلا إلا أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة. دي كده أنا أجزي به شي بيسمعنا ده أنا أجزي به مطلب ده څه بدلا ورکو کبي أنا أجزي به ول شي بيسمعنا مطلب څه ما بدلا ورکړي زبوته ملوشي مو زبوته ملوشي من زبوته ملوشي صحیح. صوم په معنی خو پوه شو کنه مفترات ثلاثه نه بزون ساتي مفترات ثلاثه چشتل شي خوړل سکل جما کول صحیح ده ما قال أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري دي كنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه يوم عاشوراء په چی ورځ بني پورز دی عاشورا لسم تاریخ دی محرم العاشر من المحرم مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال إنهم طعموا قال هغه خو مړی خوړلی ده کنه بیا څنګه روژه نیول شو خوري زر ختلی ده کنه شي خلکو ته شي روزي ونسي قال وإن كانوا قد طعموا اگر شي روټي خوړل لا يأكلون بقية يومهم چې اگر شي روټي خوړل به د روژه ونسي دا ته څنګه روژه نه شي ورسره جن شي معنا شده بقي ورځ باندې ساکتي وکي بقية اليوم سید دا معنا ده اهمیت خیل دي سیده ساروج عاشوري روزه عاشوري رجا چې نسی به وسره کوم روژه بل نسی انم تاریخ ولا بنسی سیده یدي ولا سم تاریخ ولا بنسی. عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية نري حوتكية حوا بشهو خطيت زوار دي كنا حوتكية مخته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فأمر أصحابه فأكلوا صحابه وخړل خاکنه أو قال للذي جاء بها ما لك لا تأكل منها اكم سړي رولي هغه ته ستدویل نه خوري هغه سیل زر قال إني صائم قال وما صومك چی روژه ولده قال تطوعا نفلي قال فهل البيزا دا دیر لسم سور لسم روژه ولینه نسی پین لسم ایامی بیز وتیلش دي ته ایامی بیز ویل شي خدای باندې ته خو لیالي بیز ویل یل پکار دی کنه ځکه چې شپې بیز وی کا ورځ بیزی ورځ خاصی بیزی دی کنه نه ایامی بیز وته نه لیالي بیز وته ولې نشي ل دي څه واجه ده مطلب د شپې دا غای څه وتی دا نه کول مله شپې تیرول شپې شب ګرا کول نه شو کول په واجب نه ده دي ته ولې شي لیالي ایامی بیز نه دی خدا اصل کې لیال دی کنه او بیز خو ځکه دی چې پکې سپوږمۍ په خپل غبني مستی بني کنه بدر جوجا جوړیږي غورځو کې کنه خدا ایام لپس پکې رخل ځکه چې روزي خوشبي نشي نیول کنه ورځ نیول شي ها کنه ځکه ایام دي طرف ورسته بیز شپې نه راوخصو ټکه صحیح ده. قال ابو حنيفه عن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه يؤذن وقد حلت الصلاة. دي ذكي تسيئي
څه بلال صاحب شپې ټیم کې اذان کول عبدالله بن ام مکتوم سبې ټیم کې اذان کوي کوم د بلال د انداد یې کنه څه بلال صاحب خو مخکې اذان کولو کنه شپې کې ځکه اوس پر شمای ما بندوي څه کله ابن ام مکتوم اذان وکي کنه بس بیا بندوي ځکه دې معنی ده چې صبح صادق شوه ده ځکه خدا خبره نور روایتونه کې خو بل شون دی رغلی چې ابن مکتوم صاحب سبې ټیم کې اذان کولو او سبې ټیم بلال صاحب اذان کولو صحیح ده خو د ترتیب اواله کې څه کله د خبره شوله کنه څه ابن ام مکتوم څه ده نه د هغه ولا بلال صاحب ولا کله نظر کمزوره شو نو سبې ټیم کې یو دوه ورې اذان کړه کې خطیا ونه شي و صحیح ده بلال به شو کړلو به ترتیب حضرت رسول الله علیه السلام بدل کړلو سبې ته بلال صاحب کو شپې ته ام مکتوم که نه سبې ته ابن ام مکتوم کړلو شپې ته بلال کړو صحیح ده لکه بلال هغه دی واجب نه کنه سوس خاصه دی بنې کمزور شي ده کنه د خوشبي ترتیب څه پرونه لري خو سبې څه کله شهر سړای به سبې شو کنه نه ابن ام مکتوم ته خبر یقیني معلومیږي صحیح ده مخته قال ابو حنيفه عن ابي سوار ويقال له ابو صوراء وهو السلمي عن ابن حاضر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة پیغمبر اسلام د مکه مدینه کې یو منځ کې زیادې قاحه کې وهو صائم پر روزاداری دی حالت کې خا کنه لکه روزه ودی خجامت کړو وفي روایت قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم احرام صائم احرام کې ستاسو خجامت کې دی اختب بیان کټکای سیده خلی زینب کوي وفي روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ابو حجم ابو طيبه وكان ولو كان خبيثا ابو طيب ولو كان خبيثا ما اجرت نسي وكان بخي نور قول لك ادا د اجرت څخه دا پوکو کنه حرام نو مکروه د صرف صحیح ده کنه امام ابو حنیفه مالک امام شافعی جمهور په نسبت روزانه متیږي حجامت سره او بیا احرام امام احمد سے په نسبت روزا سره متیږي حجامت سره هغه یې کنه د ذکر څه یو ذکر غلی صاف تر الحاجم والمهجوم هغه خروجامو ته شول مو بتیس قریب شول متي دلته څنګه زه د حاجم مو کنه د حجامت د سترې کې سره سړی ته لګولو یکې د شي چوک بیولګي انداد ورکی سدی ته بنجدي شي سوینه به تیر شيونه به همتی کی کنه حکوم سړی بنی کوي کې د شي کمزور شيونه نو متوالی ته بنجدي شي دا معنی ده کراهت ورکشتو اجرت کی ویني ولا کور د بهتر کور نه د سیده ټیک شو کنه مو بتیز دی دا معنا ده نور ونه شکیږي روزه مجانه متیږي صحیح ده ابو حنیفه عن ابي سفيان عن انس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم دینه بعد چې کړه حجامت کړه دی معنا ده سنه متیږي کنه ٹھیک شو صحیح ده افطر الحاجم قال ابو حنيفه عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وفي رواية قال أبو حنيفة أخبرني ابن شهاب نده شهاب ثاقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يذكر أنسا في السند د ټول باندې بني خدای نبی صلی الله حجامت کړ قال ابو حنیفه عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت كان يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبا من غیر احتلام ثم يتم صومه د څه مطلب شو دی خبر سره جنابت حالت کی روزه برقرار مخته د بتلې مطلب روزه نه متي وسره کنه قال ابو حنیفه عن حماد بن ابي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة وجماع ثم يظل صائما سيدة
داسې حالات کې چې صبحي منځ ته وتللو نږدې لمبېدل او منه فجر صادق شو مخته. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفجر ورأسه يقطر ويظل صائما يظللن روا کې ده ويظل صائما وبإسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه في رمضان رمضان او پیغمبر اسلام خو املک لإربه وکنه املک لإربه او انده شته کڅوګ بډای کنه هغه د پر کراهت نشته صحیح ده کنه دیږي کې څه نشته لري نه کیږي کنه مسله خو انده صحیح ده عام خلکو د لپاره صحیح نه ده بس لکه زه یوټینګ ولا نه وي بس کوي. قال ابو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من وجهها وهو صائم يعني القبلة داونه قبلة نده قبلة كل كنا. قال ابو حنيفة عن زياد عن عمر بن عن عمرو بن ميمونة رضي الله ميمون عن عمرو بن ميمون سړي دي مخته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء وهو صائم يعني النساء وهو صائم سيدة تجي ده ميمون ده ولكن ميمون مبارك مخته. قال أبو حنيفة عن الهيثم ابن حبيب صيرفي عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلتين حلتا من شهر رمضان من المدينة إلى مكة حلتا سمانا تیری شيء من شهر رمضان قد خلت من قبلكم سنن من شهر رمضان من المدينة إلى مكة إلى المكة وينشيل من المدينة خيل شيء غانا ما دكنا دي الشهر دا د شهر نه ما د دوړ شدي غیر منصرف نروغ نه دي تی ورکی دي کی مکه ال المکه نه دي کی ویل الفلام یی من المدينة دزکی صحیح ده دزکی من حرف جر په داخل نه حواله ته یسرب یل شو کنه مدینه نه مخ ډیر رسته غورځي د صحیح ده مکه خو مخ نه مکه ده صحیح ده فصام دینامه کې نه دا به څنګه غیر علمیت مدینه خوشي دا ذکی ده صحیح ده صحیح ته سیر زمین مدینه یعنی کنه من مدینه دول د حکم شهر نه ته من المدینه الفلام دي د پر غل سماري پاشي صدیق کله الفلام سره شي دی معنی ده چې د به صرف مدینی تل شي او د مکی کله الفلام د خلال ضرورت نشي د خپل بنی معرفه ده ټیک شو ځکه لما کتل شي فصام حتى اتا قديدا قد يدن قديدا ده قديد يزيت شي دس نمبر خشه وکسه قديد پړېږي کنه تصغیر د کسي موضع بين مکه والمدینه والکدید غبل زد موضع اخر غیر کدید دي کدید قدید نه علاوه ده ودرګه د دوه ټکی یو کدید د یو قدید ودرګه د کی دوه ټکی بس فشکن ناس الیه الجهد خلقو ته شکایت فشکن ناس الیه فافطر فلم يزل مفترن بس افطار کی حتی تا مکه تسکل مکی ترالو کنه سیده تر مکی پورې غکړی و سیده او دا یو د څو حدیثونه عن مسلم عن انس قال سافر النبي صلى الله عليه سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام الناس معه وفي رواية خرج من المدينة إلى مكة في رمضان کی وتلیو کنه مکی جنگ د پرو کنه چی شي روانو جنگ مکه چی سره شروع شو رمضان کې کوم کو بدر ولاند شي کنه فصام حتى انتهى الى بعض الطريق کلنی مليار توارث خلق تکلیف شو کنه الجهد فشكن الناس اليه الجهد فافطر فلم يزل مفترا فاعل سي هذا حتى اتى مكة
دو د روژې افطار یې کړ او دینه څه معنا مقصود د سفر غونې فاصله یې بیا خو متول شروع کړي روژه کنه جایز خبره امن بر ام صيام فيم سفر ليس من بر ام صيام فيم سفر مخته وفي روايه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون وصام وصام المسلمون حتى إذا كان ببعض الطريق شكا بعض المسلمين الجهد فدعا بماء فافطروا وافطر المسلمون ده فابطر خو پیغمبر سم د پاره شو کنه وافطر فعل شو المسلمون فاعل ما لکه موتی کې روزي مسلمانانو دوی روزي خاتم قال ابو حنيفه عن عدي عن ابي حازم عن ابي الشعثاء چې شتل شیخ خزدل شي وختي به بری خدي زنامه ده صحیح ده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال صوم الوصال وصال نه د وصال چې شي مصدر ده وصال دی مفعله ده کنه موصلی تل شي قیام مقاومه صحیح ده او د ویلی معنی کړی دا وصال ولا صوم د کی سړی به برقرار نشي وسیدا کنه سورج بیوا کی صحیح وصال سم جودغه ده پر لپس روزینوال بغیر د افطار نه افطار نه کوي مانس کی بیا صحیح ده کې افطار دوه به خبره خاتمه شو کنه بلا وصوم الصمت صوم وسم دي تل شو سره خبرې نه کوي یری خبرې ګونو د جایز خبرې نه کوي ضروري نه کوي به دغه روزي خو پر لپس بننه سي دغه ولا سوتي کفاره ولا پر لپس دي خو سزو ده کنه دي د پراغه کې به مړی نشي خوړای ما خو کس مړی خوړل شي کنه د کی به ساره خورینه لکه درې څوانه ول شپاوري شیا کنه دي تل قال ابو حنيفه عن شيبان عن يحيى عن المهاجر عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت وصوم الوصال قال ابو حنيفه عن عبد الملك عن كزعة عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 3 ايام التشريق درز تشريق نشنوال ثاني ثالث رابع سيده اخر خاص ورګرو سيده مخته وبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم عن صيام يوم الذي يشك فيه من رمضان يوم شک له روزه باندې نسی سیده يوم شک له روزه هغه سړی نیول شي هغه کې څه مسله ورکی ها څا کې څه مسله ورکی یقین سره نفلی روزه نسی سیده یقین سره نفلی روزه شکته سي ک نفلی شو نفلی ک فرض شو فرض د حسین نه ده کنه د نش نیول سیده وینش نیول سیده هغه سړی د فرد سره روزه نه ده جایز ټیک شو او خاصه په باره کې خلق ویلي دي علما کنه چې کوم خاصه الخلق دي دا نیول شي صحیح ده نفل قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر قال عمر بن الخطاب نظرت زسر نه ده ذال سره د نظر می منلی وو نظرت ان اعتكف في المسجد الحرام في الجاهليه فلما اسلمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم یسمو مخ کې نظر منلو کنه زبچی ته کې تکا کوم مسجد حرام کې پیغمبر اسلام نه میتا پوسو کې اسلام وروړل نه بعد فقال مت سوی او فی بنظر کا نظر پر کوم مخ کې نظرونه پر کول شي وسینی په خونی دواړه پر کول شي